حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ سره صحابه کرامو مقبري ته راغی. علي صاحب ته فرمایي وای ان الخبر عندنا، کم خبر چې زمون سره دی ستاسو هغه دا دی چې ان اموالکم قد قسمت وان ازواجکم قد تزوجت وان بیوتکم قد سکنت. ستاسو مالونه تقسیم کړه شو، ستاسو نه کمی بیبیانی پاتې وي خلکو په نکاح باندې کړي، ستاسو کورونه باغی کې نور خلک اوسېږي، دا ستاسو حال او احوال دی. علي صاحب فرمایي که دا خلک ژوندي وي نو دوی به ویلي و چې ان خیر الزاد التقوا. که دوی جواب ورکولی شي لو استطاعوا ان یجیبوا ان خیر الزاد التقوا، دوی به ویلي و چې د ټول نه غوره توښه چې ده نو هغه تقوا ده. یو زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بس دی نصیحت په دې دنیا. حضور مبارک فرمای القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. قبر یا د جنت د باغچونه یو باغچه ده یا د جهنم د کندونه یو کنده. قبر د دنیا د سفر نه اخیرنی سفر دی او د آخرت د سفرونو نه اولنی سفر دی. عثمان غنی صاحب چې کله قبر ولید دومره به وجړل چې د هغه د اوښکو نه به د هغه ګیره لمده شو. چا دې تپوس وکړو چې د جنت بحثونه کېږي تاسو نه جاړئ، چې کله قبر تاسو وینئ تاسو په ژړا شي. هغه ورته وایي ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه. یو منظر داسې هیبتناک او خوفناک نه دی لکه څنګه چې قبر دی. ما د حضور مبارک نه اورېدلی دي چې دا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده او یا دا د جنت د باغچو نه یوه باغچه ده. دا د آخرت د منزلونو نه اولنی منزل دی. که په دې منزل کې ته کامیاب شوې مخې ته چې څومره مشکلات دي دا ټول برته آسان دي، او که په دغه سوال جواب کې ناکامه شوې نو بیا مخې ته نور مشکلات هم درته زیات دي. دې قبر ته چې نیک عمله ور داخل شي خدای خوشحاله شي، استقبال ورته وشي. حضور مبارک فرمایي دا قبر ورته دومره پراخه شي څومره چې د سترګو نظر دی په پراخوالي باندې، په اوږدوالي باندې، په طول عمر قرض باندې. او چې کله دا سړی بد عمله دا قبر په داسې راتنګ شي په تختلف وداعها د دا پختۍ په یو بل کې نه باسي. الله جل جلاله دې په ټول امت مسلمه باندې رحم وکړي. چې څوک وفات شوي دي خدای پاک د مغفرت نصیب کړي، چې څوک ژوندي دي خدای د آخره خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي. حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ سره صحابه کرامو مقبري ته راغی. علي صاحب ته فرمایي وای ان الخبر عندنا، کم خبر چې زمون سره دی ستاسو هغه دا دی چې ان اموالکم قد قسمت وان ازواجکم قد تزوجت وان بیوتکم قد سکنت. ستاسو مالونه تقسیم کړه شو، ستاسو نه کمی بیبیانی پاتې وي خلکو په نکاح باندې کړي، ستاسو کورونه باغی کې نور خلک اوسېږي، دا ستاسو حال او احوال دی. غوره توښه چې ده نو هغه تقوا ده. مسلمانانو الدنیا و مزرعة الاخره، دنیا د آخرت کرونده ده. دنیا کې چې د سو کرل دلته به هغه ریبلی کېږي. دا زمونږ او ستاسو په شان ژوندي خلک په دې دنیا کې دی ژوند کو، او په دې کې به هم بعضې داسې خلک وبوي چې دنیا زمانه په غیر نه چلېږي. نن هغه خلک د دې خاورو لاندې پراته دي. او الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د نیک اعمالو کولو توفیق راکړي، او د دغه ځای د تیاري دپاره د خدای پاک زموږ او ستاسو زړونه کولاو کړي. نبی علیه السلام فرمایي کله کله تاسو د قبرونو زیارتونو له ځئ، دا تاسو ته آخرت در یادوي، دا تاسو ته قبر در یادوي، دا تاسو ته ستاسو اصلیت ښکاره کوي. نو الله جل جلاله دې زمونږ حقیقي کور دا دی، دا کم کې چې مونږ اوسېږو دنیا ده دا زمونږ عریضي کور دی. آخري کور او زمونږ حقیقي کور چې دی نو هغه دا دی. خدای پاک دې زمونږ او ستاسو د ټولو د حقیقي چې کم کورونه دي دا دې خدای پاک زمونږ ښایسته کړي. د دې دپاره د تیاري کولو د خدای پاک مونږ او تاسو له توفیق او طاقت راکړي. څومره مسلمانان چې وفات شوي دي په دغه مقبره کې دي خدای پاک دې د دوی مغفرت نصیب کړي، او نور چې څومره مسلمانان دي ژوندي دي خدای پاک دې د ټولو آخر خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي.